بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره چې کله موږ د مضارع مجهول د مضارع معلوم نه مضارع مجهول جوړو نو څه به وکړو؟ د ټولو نه لومړنی خو چې د دې کوم حرف اول دی هغې له به موږ ضمه ورکړو، لکه یضربو. نو تر دې نه چې موږ مجهول جوړوه نو دې یا له به چې کوم دی نو موږ څه ورکړو؟ ضمه به ورله ورکړو. یضربو به شي، یعنې حروفیتین چې کوم راغلي کو یا را کو تا را حمزه دی کو نون دی، نو دې له به حرف د حرکت د ضمې چې کوم دی نو ورکړو. او ما قبل آخر چې کوم دی، یعنې دلته کې د با نه مخکې د را چې کومه ده نو دې را له به چې کوم دی نو څه ورکړو؟ دې له به فتحه به ورله ورکړو، دا به مفتوح کوه. نو د یضربونه به یضربو جوړ شي، دغه شان د یکرمونه یکرمو به جوړ شي. نو دلته خو چونکې ضمه شته دی موجوده ده، نو دلته به صرف د میم نه مخکې د را چې کوم دی نو دې له به څه ورکړو؟ دې له به چې کوم دی نو فتحه به ورله ورکړو، نو د یکرمونه به یکرمو جوړ شي. نو معلوم نه به چې کوم دی نو مضارع مجهول دا به جوړ شي.